که دا خبره کوي چې یاره جي کوم مذهب ته لاړ شو چېرته لاړ شو د چا ومنو سیرت آیا دا مونږ چې کم قبر پرستی کوو کم قبرونو ته رامدد شوی رسول الله علیه السلام د دې توړ کړو که دې ته مفتي صاحب محترم اصل کې ستاسو دا سوچ څنګه راغی چې تاسو مذهبونه پرېغوسته نورې لارې هم پرېغوستې او د حق لارې ته راغلی مقصد شروع دی آن شه ښه جي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما ډېرو عزتمندو مسلمانانو ورونو زه په خپله باندې نن ډېر زیات خوشحال یم ما سره په خوا کې تاسو وینئ ډېر محترم مفتي حضرت علي رباني صاحب زمونږ دا شوق و چې د مفتي صاحب سره ملاو شو او بلکې په دې کوشش کې خو الله تعالی نن وایي په ځمکه باندې مې غوښته الله په اسمان راکړه راغلی یم د ده سره ناست یم د ده نه به یو څو خبرو تپوسونه کوم او هغه هم د فایدې دپاره انشاءالله چې عوامو ته فایده ور ورسېږي اول خو مفتي صاحب تل کړی ویم او دا رنګ چې کوم دی زما مینوالو ته تاسو خپل تعارف وکړئ مفتي صاحب محترم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زمون قدرمن درود چې تاسو یې پیژنئ مونږ سره ناست دی الله رب العالمین دې دې ته هم ډېر صلاحیت ورکړي ځکه د دین دپاره مونږ وینو چې ډېرې هلې ځلې کوي اور کومې خبرې چې کوي بس مونږ خو لا اورېدلې نه دي انشاءالله مخکې به دین اورو د هغې به جوابات کوو ټولو مینوالو ته وایو چې دا خبرې واورئ انشاءالله شاید چې ډېر خیر وي پکې مفتي صاحب محترم اول خو تاسو خپل تعارف وکړئ چې ستاسو خپل نوم څه دی ځکه چې اکثر خلک به تاسو په سوشل میډیا باندې وینئ او په دې باریانې چې دا سړی څوک دی چې ماشاءالله په سوشل میډیا باندې ډېر داسې وایرل دی که نه نو خپل تعارف وکړئ چې نوم هم څه دی او د کوم ځای او د کوم ځای سره تعلق ساتي او مخکې د کوم مذهب سره تاسو تعلق ساتي جزاکم الله خیره بس نن سبا خو د میډیا دور دی تقریبا تعارف یې د چا پټیږي نه او دې سیسته خو به دور حاجت نه وي زما خو نوم حضرت علي دی او د ثوابې شوی اډې سره منصبدار او علاقه ده کلي نوم مو حمزه ډېر دی د هغې اوسېدونکي یو او تقریبا ډېر مکتب فکر خلکو سره تیر شوي یو بس د هر چا تذکره ډېره تفصیلي مو کړې هم ده او ځکه یې نه غواړو چې شاید زمونږ په ژبه ځینې خلک ونه دردېږي خو موږ د بریلیت دورونه تیر کړي دي د قبرونو تعظیمونه دا د غیر الله په نوم باندې نظر و نیازې دا ټول ناروا مو کړي دي ځکه چې دا موږ ته حق ښکاره کېدل د حق سمج کر مو کول بیا چې کله پوه شو چې دا باطل دی علی الاعلان مو تبعوت کړی دی په هغې کې مو ډېر نقصانونه موندي دي چې هغه زموږ د پیژنګلو متعارفه خلکو نه پټ نه دي اوس په دې مزل کې روان وو د چا به نومونو ناخلو چې په کومو لارو تیر شو خو دا ټولې لارې چې مو تیر کړې دا د شخصیت پرستۍ د جنډې پرستۍ او د تنظیم پرستۍ لارې وې او دې لارې پسې راتلو چې داسې به کم خلک چې هغې جنډه نه لري هغې مشر نه لري کر لري نو هغه مشر لري چې هغه الله مشر کړی دی داسې کم خلک به چې هغه به ذاتونو سره تعلق نه ساتي هغې به چې کم دی د چا په ذات تنقیح اعلی نه ګڼي د هغې کار به د قرآن او د حدیث سره په دې تلاش روان و اخر کې الله سبحانه وتعالی په دې مسله باندې ورسلو چې کم رک شوی غمی دی چې موږ ورپسې ګرځو هغه علما د اهل الحدیث دي چې هغه قرآن او حدیث بیانوي تنظیم او پاټۍ سره کار نه بس هغې ته راورسېدي مفتي صاحب محترم اصل کې ستاسو دا سوچ څنګه راغی چې تاسو مذهبونه پرېغوسته نورې لارې هم پرېغوستې او د حق لارې ته راغلی مقصد دا قرآن او حدیث لار هم قبوله کړه څنګه هم دا سوچ راغی تاسو قربان الله دې اجر درکړي تقریبا دا سوال هره ورځ چلیږي اوس ما بیان کې هم دې ته اشارات وکړل چې لنډ جواب خو ستاسو د خبرې دا دی چې ما کې تلاش د حق و د هر حق خبرې د ماتولو مو هم ډیر کوششونه کړي دي الله مو دې معاف کړي خو چې حق به مو مات کو نو د زړه کې به یو احساس راتو چې دا کم دلیل دې مات کو تا سره د دې عقلي جواب نه و ذکر د منطق او فلسفې د قیاس وغیره سهاره واغسته او دا د مقابل کو نو په هغه احساس چې کله به زړه کې راتو کله به م رب ته جړل چې ای ربه زه دومره پړ کېږم چې زه په دلیل خبره نشم ثابتولی نو د منطق او د فلسفې سهار اخلم ای الله ما ته قوت د دلیل راکې نو دې دلیل پسې ګرځېدو اخر اهل الحدیث کړم جزاک الله دې په استقامت نصیب کړه مفتي صاحب محترم مفتي صاحب محترم خلک خو ډېر اهل دستور طرف ته راغلي دي قرآن او د حدیث په دې منهج کې ډېر خلک داخل شوي دي خو چا دومره یاد کړي نه دي ستاسو ماشاءالله د ټولې دنیا بلکې په نوم اهل حدیثو ستاسو استقبال وکړو تاسو ته ډېر زیات عزت درکړو څه وجه کېدای شي دا اوس یو واقعي داسې سوال دی چې د دې پوره علم به الله سبحانه وتعالی سره
ځکه چې زه هم نه پوهېږم واقعي ډېر خلک اهل الحدیث شوی دی. ما په خپله په ثوابه کې په خپل لاس د خپل اعلان حق نه مخکې هم 18 کسان اهل الحدیث کړي دي. اوس هم ما سره تقریبا 200 پورې عوام دې ته تیار دي چې اعلان حق د اهل الحدیثو کی. داسې ډېر طلبا علما تیار دي، خو که وایي کیم بس کلي کې به وکړي خبره ختم. بس په دې زه هم نه پوهېږم چې دا دومره زیات اوا د خبرې ته څنګه حاصل شو، دومره لوی عزت ما ته الله سبحانه وتعالی ولې راکو. ما سره آخري جوابدار دی چې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. ماشاءالله جزاک الله. مفتی صاحب محترم خبرې خو ډېرې زیات دي، خو تاسو ستړي هم وي او بیان مو هم وکړه، خو زموږ خپل کار چې کوم دی لکه وختي چې تاسو ویلې چې زه درپسې اوس هم خیرې کوم که نه چې موږ مخکې په دغه خلکو سره مطلب زموږ تعلق تیر شوی کوم چې قبر پرست دي یا د صفیت والا دي یا هغه خلک کوم چې د قبرونو سره تعلق ساتي یا مقصد د اولیاو نه غواړي د هغوی په واسطې سره غواړي، نو د دغه خلکو په باره کې تاسو څه وایئ؟ مطلب یا دغه خلکو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ او یا ستاسو چې کله په دې منهج کې تاسو داخل شئ تاسو ته اوس سکون دی که مخکې تاسو ته سکون دی روجي؟ قربان تا خو په یو سوال کې شپږ سوال ځای کړو، الله دې د ډېر اجر درکړي. خو دومره څه ناسه منطق مونږ هم ویلی دی چې ته د اختصار په نوم دومره لوی تفصیل جوړی چې ختمیږي نه. خو الله ګواه دی چې کافي ستړي یو، څو ورځو نه سفر دی. لنډه خبره به دا وکړو، زه وامه دا ګوره کم مرض چې سړي تیر کړي د هغې بیمارۍ درد هغه ته معلومي. مثال یو سړي شوګر دی، نو ما او تا ته څه پته ده چې شوګر څه شی دی، خو چې په چا دی هغه ته ټول احوال معلومي. نو دا قبر پرستي مونږ تېره کړې ده، زه د احوالو نه صاحب البیت ادرا بما فیه. دا کم خلک چې د قبرونو ته لګیا دی، هلته منجاوري کوي یا هلته ډپه ښکلوي، هلته غلاف لګوي، هلته شمې بلوي. قرآن د دینه یو تعبیر کوي ویحسبون انهم مهتدون انهم يحسنون صنعا زين لهم الشیطان اعمالهم. شیطان دی په دې مطمئن کړي دي چې دا حق دی، او رسول الله علیه السلام ته مخامخ ویلیو چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مونږ د دې قبرونو عبادت نه کوو خو دیم الله ته نږدې کوي. دا ما نعبدهم ولې وي؟ دا یې ځکه وي چې دیم دا منل چې بې د الله نه د بل چا عبادت شرک دی. نو شاید چې دا شیطان ګمراه کړي وي، مونږ هم دغه مرسلې وي. خو زما دغې خلکو ته دا دعوت دی چې الله سبحانه وتعالی یو ذات دی چې مونږ ټولې منو. هغه د خپل پهچان دپاره او د خپل تعارف د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. راشئ وګورئ د دغه محمد رسول الله علیه السلام ژوند، د هغه سیرت. آیا دا مونږ چې کم قبر پرستی کوو، کم قبرونو ته رامدد شویو، رسول الله علیه السلام د دې توړ کړو که دې ته دعوت کړو؟ نو زه هم د کم رسول الله ته چې مونږ چغې وخو چې یا په تا باندې مین یم او زه عاشق رسول یم، دکه رسول مطالعه کول غواړي چې هغه د څه نه ویلي دی اوکې هغه کول غواړي، څه نه ویلي دی چې مه کوئ هغه نه کول غواړي. نو زه هم چې دی قرآن او حدیث ته کله زمونږ توجه پیدا شوه، شاید چې زمونږ ګمراهۍ الله سبحانه وتعالی په هدایت سره بدل کړي. زما بل تپوس دا و چې سکون تاسو ته مخکې ډېر و خو اوس تاسو ته سکون ډېر دی، ځکه چې مخکې به تاسو مذهبونه څېړل، د مذهب پسې به روان وئ، مقصد په یو پړي کې تړلی شوي وئ تاسو، نو سکون هغه وخت کې ډېر و که اوس تاسو ته سکون ډېر دی؟ جزاکم الله خیر. دا خبرې هم تقریبا ما بیان کې دوه درې ځله وکړې چې مخکې به مونږ مسله وکړه نو مونږ به وی چې یاره مفتابهې قول مې ووي که غیر مفتابهې مې ووي، یاره د امام ابو حنیفه رای مې ووي که د امام محمد مې ووي، یاره دا دواړه خو مې وکتل خو امام ابو یوسف رحمت الله علیه اکثر خفی د احنافونه د هغه رایې پکې څه ده. نو چې مسله به مو ووي ټوله شپه به اورېدو چې یاره حق مسله کمه ده. اوس خو وایو لقوله تعالی لقوله علیه السلام، قرآن او حدیث وایو خو بې غمه وده شو نو سکون زیات دی. سبحان الله سبحان الله. مفتی صاحب خبرې ډېرې دي خو زموږ تعلق اصل کې زما خپل هم په دغه خبره کې لکه مقصد داسې وي چې څه ناڅه لږ شانې علم شته دی د سحر د جادو په باره کې. ستړي تاسو خو لیکن دا سوال ضرور ګڼم ځکه چې ډېر خلک په دې مرض کې نن سبا اخته دي. نو بیا دا سحر جادو صحیح ده چې موږ دا نه وایو چې یاره نن سبا ډېر عام دی او یقیني ډېر به وي او شتم دی، خو لیکن دومره نشته څومره چې زموږ د بعضې خلکو ورته دومره درجه ورکړی دی یا زور ورکړی دی او یا چې کم دی د خلکو د دې خبرو نه یو غټ کاروبار ساز کړی دی. د بعضې عالمانو نه اورو چې هغوی انکار کوي د سحر د جادو نه. نو د سحر د جادو په باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ ګلونو څنګه چې کفر یو لوی ګناه دی، بیماری دا ځان به ساتو، شرک یو عظیم ګناه دی، شیطان ورته رابلل کوي ځان به ساتو، طب او ټوخي نه فریض کو. دغسې سحر یو شیطانی اثر دی، بالکل حق او سچ دی او قرآن په دې باندې ګواه دی. قرآن په دې باندې ګواه دی چې جادو شته
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. د دې آیتونو نه مخکې الله رب العالمین فرمایي چې دی بس دکو کم جادو ما يضرهم ولا ينفعهم. کله فرمایي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. کله قرآن فرمایي سحروا اعين الناس. نو دا کم خلک چې سحر نه مني دا ځان له ګمراهي ده، او کم چې مني خو کاروبار یې جوړ کړی دی دا ځان له ګمراهي ده. نو منکرین د سحر چې هغه منکرین د احادیث ته هغه گمراه نمبر 1 دي، او کم خلق چې سحر کوي او دا عمل جایز ګڼي دا دویم نمبر گمراه دي. فلهذا سحر بالکل شته، خداغي د پر الله د پیر پرسته د شیخ پرسته د تعویذ پرسته پروګرام نه دی را لګلی. الله قرآن په دې مسله ختم کړی دی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. څوک چې د دې اهتمام کوي ان شاء الله د سحر انیکو تم سني شوی. سبحان الله. تاسو مقصد دا چې سحر جادو یقیني په اسلام کې شته دی، او مقصد د دې ثبوت شته دی، بلکې بعض خلک وایي د الله پر رسول باندې بلکې د دې په باره کې ښکاره حدیث موجود دي، خو بعض خلک د دې نه بالکل انکار کوي، لکه مکمل انکار کوي، هغه د سر د مني نه وایي سحر جادو شته نه دی. نو هغه خو تاسو دغه خبرې وضاحت وکړو، خو لیکن که سحر جادو شته نو د دې علاج په قرآن کې شته دی. دا نن سبا چې د کومو خلکو دکاندارۍ نه جوړې کړي دي، یا مقصد ناست دي، یا چې کوم د تعویذونه دي، یا چې کوم د مقصد زعفران دي، دا قصې قطارې د خلکو جوړې کړي، دا په اسلام کې نشته. خو د دې علاج چې کوم دی ستاسو مقصد ده چې قرآن ښودلی دی. الله جزای خیر درکړي. مفتي صاحب په اخره کې د ټولو مسلمانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ، او یو مختصر او یو ښکلی پیغام ورکړئ ټولو مسلمانانو ته چې څه ناڅه فایده د خلکو ته ورسیږي؟ بس مختصر پیغام خدا دی. اول پیغام خو الله او د الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو میسج پرېښی دی، یو پیغام یې پرېښی دی، په هغې به اکتفا وکړو. زما به څه وصیت او پیغام وي، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغام د ټولو نه اوچت دی. هغه پیغام پرېښی دی مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، او مستدرک علی الصحیحین سره چې کله علامه ذهبی موافقت وکړي د علما په پوهیږي بیا روایت ډیر بهتر ګرځي. علامه شیخ البانی رحمت الله علیه وی چې دا روایت په سند په مرتبه کې درجه د حسن ته رسیدلې دی. 4341 نمبر روایت کې پیغمبر پاک فرمایل یا ایها الناس، اے خلقو، ګوره اے احناف نه وي، اے شوافع نه وي، اے دیوبندیانو نه وي، اے اهل حدیث نه وي، اے پنځپیریانو نه وي، یا ایها الناس، اے خلقا. پته لګي چې د رسول الله علیه السلام دعوت هر طبقه او هر مکتب فکر ته وی فرمایل انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. تاسو ته داسې اصول پرېږدم، ان اعتصمتم که په هغې مو پابندۍ لګول پرېښودل او په مضبوطیا مو ونیول. اعتصام دې ته وایي چې پابندي پرې نه لګې. اعتصمتم به، په پابندۍ سره مو په هغې باندې عمل شروع کو، فلن تضلوا ابدا، نو چرې به ګمراه نه شي. محمد مصطفی د یو جنډې نوم نالي، د تنظیم نوم نالي، د پیر نوم نالي، د امام مجتهد نوم نالي، د صحابي نوم نالي، خپل نوم نالي، بلکې داسې فرمایي کتاب الله و سنت نبیه، د الله کتاب او د پیغمبر پاک سنت چې در سره فلن تضلوا ابدا، چرې به ګمراه نشي. تمام خلکو ته مې دا دعوت دی، د تمام فرقو احترام په خپل ځای، تمام مجتهدین. تاسو یو په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ماین یې، زوم د ټولو نه قربان، خو اے خلقا قابل اتباع واجب الاتباع چې دی هغه الله او د الله رسول دی. راشه د خپل فرقې د خپل تنظیمونو او جماعتونو پرېږدئ، د الله او د الله د رسول فیصلې ته تسلیم شي. په دې ملک کې به الله د قرآن او د حدیث د आवाज اوچت کی، د دې عوامو منځ کې به الله اتفاق اتحاد پیدا کی، او د ملک کې به هم امن راشي، په شرط د دې کې د आवाज ته دعوت دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ماشاءالله تاسو دغه خبرې وضاحت وکړو، خو دا سوال یو بل دی، خفه کېږئ به نه، او ډېر ضروري ګڼم. بعضې خلک په دې کې شش و پنج کې دي، په دې کې په سوچ کې دي چې خلک دا خبره کوي چې یاره جی کوم مذهب ته لاړ شو، چېرته لاړ شو، د چا ومنو، د چا ومنو. نو دا خلک څه وکړي، کوم داسې عمل وکړي چې دوی حق لارې ته چې کوم نه متوجه شي او حق ورته دوی ته ښکاره شي چې یاره دا حق دی، کوم داسې یو عمل په کار دی. دا خو ګاډي کې ماته یو کس وی چې یاره مونږ اریان یو چې چا پسې شو، ما ورته ویل زه اریان یم، په دې چې د عوام چا پسې کو. نو دا خو واقعي د اریانېدو خبره ده، خو آیا مونږ ته الله او رسول ویلي دی چې چا پسې شي؟ چا پسې کېږي هغه څوک چې څوک یې نه وي. زمونږ خو الله او د الله رسول شته که نه، نو مونږ به ولې بل چا پسې کېږو؟ بس ته جستړي. جزاک الله، جزاک الله، الله جزاک خیر درکړي، جزاکم الله خیر، جزاک الله.